بسم الله الرحمن الرحیم. مرفوعات ختم شو، دا اوس منصوبات شروع دي. کم سیزونه چې منصوبي چې پاغې باندې نصب راځي، پاغې کې اول د مفعول مطلق. مفعول مطلق، مفعول مطلق یو اسم ده، اسم مصدر ده. لکه د ضربا مصدر ضربن ده، ضربن. نه ضربن دا مفعول مطلق شو، او دا مفعول مطلق د دې مفعول مطلق معنا او د مخکنی فعل معنا یو ده. د مخکنی فعل معنا او د دې معنا یو ده. دا د مخکنی فعل په معنا وي. لکه ضربتو ضربن، ضربتو ما وهل وکړه، ضربن په وهلو سره. نو دا ضربن چې دی دا مصدر دی، او دا مصدر د مخکنی فعل په معنا دی. دا غي معنا او د دې معنا یو ده. دلتم والدی او التم والدی. مفعول مطلق دا مصدر دی فمعنا د فعل مذکور وی. مذکور معنا ذکر شوه، مخکې چې کوم فعل ذکر شوه دی ځکه دا جمله فعلیه ده. نو مخکې چې کوم فعل ذکر شوه دی دا هغې په معنی. مثلا ضربتو زیدن ضربن، دلته زمونږ مقصود ضربن دی، ضربن. ضربتو فعل فاعل، زیدن مفعول به، او ضربن دا مفعول مطلق ده. مونږ به څنګه پیژنو؟ ضربن دا مصدر ده چې د مخکنی فعل په معنا ده، د ضربتو په معنا کې ده. التم وهل دي او دلته اومه وهل دي. اوس دې ځای کې دا خبره ذکر کوي چې دا مفعول مطلق څه معنا ورکوي، د څه دپاره راځي، د کار څه دی، خلک یې څه دپاره راوړي. لکه دې ځای کې جمله خو پوره ده، فعل فاعل مفعول به، نو ضربن یې څه دپاره راوړی دی. نو نمبر 1 به تاسو یاد کې چې دا مفعول مطلق راځي د تاکید دپاره. یو څیز کلکوي او تاکید د چا کوي؟ د مخکې د وهلو تاکید کوي. لکه دې ځای وګورئ، ضربتو زیدن ما ووهه زیده ضربن په والو سره سم مې ووهو. نو دې ضربن تاکید وکړه د مخکې فعل د ضربتو. مفعول مطلق ذکر کېدی شي د تاکید دپاره، او دویم دا او دریم دا. تاکید ته وګوره، مثال ضربتو ضربن، یا دا مثال ورکه، دا مثال صحیح دی، ضربتو زیدن ضربن. نو دغه به ورسره راشي، خپل مفعول به به ورسره راشي، ځکه ضربتو مفعول به غواړي. ضربتو زیدن ضربن، دې ځای کې دا ضربن رالی، دې تاکید وکړه د مخکني فعل چې ضربتو وال مې کړی دي، خو سم وال مې کړی دي، تاکید یې وکړه. دویم مفعول مطلق راځي د بیان د نوع د فعل دپاره. څه مطلب؟ مخکې چې کم فعل واقع شوی دی، ضربتو ضرب واقع شوی دی، نو دا هغې مخکې چې کم فعل واقع شوی دی، کو هر یو فعلي، نو دا هغې فعل هیئت شکل او نوع ښیي. د هغې هیئت ښیي، شکل یې ښیي
چې هغه ناست هغه وال خو شوي دي خو هغه وال د چا په شان وال یاره فوجي والې ورکړه ګوره فوجي یو پلانې سړی و خو داسې والې ورکړه سم فوجي والې ورکړه ګوره فوجي وال دې هیئت وښوده شکل یې وښوده د مخکني فعل دپاره د نوع دغه مطلب شو پوه شوئ پې بیان د نوع د فعل دپاره مثال جلستو جلست القاری جلست القاری د دې جلستو زه کېناستم جلست القاری د قاري صاحب د ناستې په شان د حافظانو خپله ناسته یې که نه وایي زه کېناستم د قاري صاحب د ناستې په شان لکه ماشوم چې کور کینی وایي زه په کټ کې مزیدار کینی چې ځان ته کینی وایي زه بابا یم وایي بابا هم دغه شان کوي که نه زه بابا یم وایي نو دلته ناسته وشوه جلستو زه کېناستم جلست القاری د قاری صاحب د ناستې په شان نو د ناست دی مفعول مطلق د مخکنی ناستې د مخکنی فعل هیئت شکل نوع اخوده قسم اخوده پوه شئ لکه یو سړی وایي زه دومره تیز لاړم لکه د جاز په شان ګوره هغه هیئت یې وښوده یو سړی روانو د میږي په مزل نو هغه د مخکني فعل هغه نوع یې وښودله پوه شوئ پې خو دا دی جلست القاري جلستا دا ګوره به منصوب کې ځکه چې مفعول مطلق واقع شوی دی جلسا فعلا دا وزن چې راځي که نه فعلا او فعلا نو فعل وزن چې دی دا د هیئت دپاره استعمالیږي هیئت شکل ښیي فعلا او دلته فعلا وزن دی جلسا نو دا د کارتو دپاره راځي مرات سو زل د دې دپاره دا استعمالیږي مراتو دپاره دا خو دویم نمبر شو دریم نمبر بیان د عدد د مراتو د فعل دپاره بیان د عدد مرات الفعل دپاره څه مطلب دلته مفعول مطلق دا معنی ورکوي چې مخکنی فعل شوی دی وهل شوی دی ناسته شوی ده خو دا ناسته یا وهل دا څو ځلې شوي دي څو ځل شوي دي د مخکې فعل د هغې د هغه کرت چې ورته موږ وایو که نه په عام شي استعمالوي څو ځل د هغه ځل هغه شمېره تا ته ښیي چې دا یو ځل دا کار شوی دی ومې وو یو ځل دوه ځله مې ووه ومې وو دوه ځل ومې وو شل ځلې مې ووه خلک وایي شل ځله مې ووه نو دا مخکې د فعل هغه عادت تا ته ښیي چې دا فعل دا کار څو ځلې شوی دی هلکه یو ورغلی وي دعوت دې ورکړی دی وی او تلی هم ورپسې درې ځله ورپسې ورالمه ګوره هغه ورتلل درې ځل شو نو دې هغه تا ته عادت د فعل وښوده بیان د عدد د مراتو د فعل مثال جلستو جلستن کېناستم یو ځل جلستین دو ځل نو جلستو جلستین کېناستم دو ځل او جلستو جلسات کېناستم په ډېر ځلو ناستو سره ډېر ځلې خلک وایي یاره ډېر ځل مې ورسره ناسته کړې ده خبره مې ورته بار کړې ده دا موږ پښتو کې هم داسې استعمالوو ښه نو مفعول مطلق د دې دریو فیدو دپاره راځي دریو فیدو دپاره تاکید دپاره او د مخکني فعل هیئت او نوع ښیي او دریم د مخکني فعل هغه عادت ښیي چې یاره دا څو ځلې دا فعل شوی دی دې باندې پوه شوئ د دې لاندې خبرې مقصد دا چې ګورې خیال کوه د مفعول مطلق او د مخکنی فعل بعضې وخت کې الفاظ به خیر په الفاظو کې به اختلاف د یو بل وي لیکن معنی به یو شان وي
کله کله دا مصدر یعنی دا مفعول مطلق غیر وی د لفظ د فعل مذکور نه د مخکنی چې کوم فعل ذکر شوی دی د هغه د لفظ نه دا غیر وی بل شان لفظ پکې وی ته پوه شئ مثال ته ګوره قعدت جلوسا اوس قعود چې دی قعدت قعودا او جلست جلوسا قعود ناستې ته ویلې کیږي او جلوس هم ناستې ته ویلې کیږي نو دلته مخکنی فعل د دې ماده جدا ده قاف او عین او دال او دلته ماده د مفعول مطلق جدا ده جیم لام سین لیکن معنی یو ده قعدت کې ناستم جلوسا په ناستې سره د دواړو معنی یو ده خو یره الفاظ د یو بل نه جدا دي خیر دی نو کله کله داسې راځي دې باندې تاسو پوه شئ ور داسې به یاد کوي منصوباتو کې اول مفعول مطلق دی مفعول مطلق دا یو مصدر دی چې د مخکنی فعل په معنا وي لکه ضربت زیدا ضربا او د دې درې فعل دي تاکید د پاره دا مثال د مخکنی فعل د بیان د نوع د پاره هيئت د پاره دا مثال او د مخکنی فعل شمیره خی لکه دا او بعض وخت کې او کله کله د دې مصدر او د مخکنی فعل الفاظ جدا وي خو معنی وي لکه دا مثال یاد کړئ بسم الله الرحمن الرحیم منصوباتو کې د مفعول مطلق بیان وشو چې مفعول مطلق څه ته وایي او د مفعول مطلق فائدې څه د پاره استعمالیږي دلته اوس دا خبره ذکر کوي چې بعض وخت کې د مفعول مطلق مخکنی فعل حذف شي یوازې مفعول مطلق راشي ځکه چې مفعول مطلق یو مصدر دی چې د هغې نه مخکې فعل راغلی وي دا د هغې په معنی دواړو معنا یوی بعض وخت کې دا مخکنی فعل حذف شي سره د فاعل نه چې فعل حذف شي نو فاعل هم ورسره ځي خو خلک داسې وي یره مخکنی فعل حذف شو نو بعض وخت کې د مفعول مطلق مخکنی فعل حذف شي خدا حذف کېدل بعض وخت کې جائز وي جائز وي یعنی کو تو سره مخکنی فعل ذکر کې نو ذکر کې دی شو سره سم مسله نشته حذف کولی سدي جائز دي او بعض وخت کې حذف کولی واجب وي لیکن دا هغه واجب نه دی کوم چې زمونږ شرعي واجب دی چې یره کوو نشي نو بنده پې ګناهګاریږي نه د هر چا خپل اصطلاح وي د نحوینو خپل اصطلاح د صرفینو خپل اصطلاح ده دا نه چې دلته مونږ واجب وایو نو بیا وایو چې یره دا خو د دې نه کو چا انکار وکړو نو بس دا سړی فاسق کیږي نه د دې واجب چې نو هغه د دې په نسبت باندې په دې علم نحو کې چې کوم مسئلې ډېرې کلکې سختې نو هغې ته مونږ واجب وایو او چې کومې نرمې نو هغې ته جواز ویلی کېږي جوازي کله کله د مفعول مطلق فعل حذف کېدی شي جوازا دا یو قسم شو دویم وجوبا سماعا وجوبا جوازا معنی پوه شوي جائز دي د دې مخکنی فعل حذف کیږي خو جائز دي خو بیا هم په دې باندې مخکنی فعل چې حذف کیږي نو یو قرینه به موجوده وي داسې یو څیز به موجود وي چې هغه تا ته یو خبر درکوي چې مخکې فعل حذف شوی دی یو قرینه به موجوده وي وجوبا سماعا مطلب دا دی چې مخکنی فعل د دې حذف کیږي او حذف کېدل واجب دي او د سماعا مطلب دا
چې د عربو نه موږ دغه شان اوریدلی دي څه قاعده نحوي قاعده ورته متوجه کیږي نه چې موږ ته یو قاعده متوجه کو دا کار شوی دی کې دا وجه ده د دې دا وجه ده دا وجه ده نه بلکې بغیر نحوي قانون متوجه کېدونه د عربو نه موږ دغه شان اوریدلی دي دام یو لوی دلیل دی د عربو نه اوریدل خصوصا بیا په نحو کې نو فعل د دې حذف کېدی شي حذف کېدل واجب دي او د عربو نه دغه شان د دې سما راغلی دا اوریدل راغلی دي چې هغه خلق د دې مفعول مطلق سره مخکنه فعل قطعا نه ذکر کوي حذف کوي پوه شئ اول لورشه جوازن له مثلا مثال په تور باندې مثال دا دی خیر مقدم متوجه شه نیغ کینا خیر مقدمین دا مفعول مطلق ده خو بالکل دا لفظ خیر مقدمین مفعول مطلق نه ده دا صفت ده د پاره د مفعول مطلق څنګه چې تا ته ما مخکې وي دا صفت ده د پاره د مفعول مطلق نو د دې په حقیقت کې فعل فاعل حذف شوی دی مفعول مطلقم حذف شوی دی او د مفعول مطلق نرستو چې کوم صفت راغلی دی نو هغه د مفعول مطلق په ځای باندې ولاړ دی نو خلق دا وایي چې دا مفعول مطلق دی نحوین به دا خبره کوي چې دا څه دی مفعول مطلق نور دا د مفعول مطلق صفت دی هغه موصوف حذف شوی دی خو به هر حال دې ته به موږ ووایو مفعول مطلق به دې ته ووایو او فعل فاعل به ورله حذف کو اوس دا الفاظ په حقیقت کې څنګه دي نو حقیقت کې دا سیدی قدمت قدوما خیر مقدمین یو مسافر راله د مسافر نه مطلب راتلون کې کور ته یو کس راله د سفر نه تو ورته سوی قدمت قدوما راله قدمت قدوما راله پراتلو سرا خیر مقدمین دا قدوما د دې د پاره دا خیر مقدمین صفت ده خیر مقدمین ورلسه ده صفت ده خراتلا په خیر رالی دای مختصر معنی ده په خیر راغلی دیزه که قدم تا فعل فاعل دا مونږ لري کا دا مونږ حذف کو بیا ورپسې قدومن حذف شو خیر مقدمین پاتش خیر مقدمین خبر باندې پوښی نو خیر مقدمین په حقیقت کې دا صفت ده د پاره د مفعول مطلق خو بیا هم د هغې په ځای باندې ولاړ او پوره کار ورکوي نو د خیر مقدمین ته به موږ وایو مفعول مطلق ده او د دې مخکې فعله حذف شوی دی خو دا حذف دی جوازن حذف دی جوازن جائز دی باقی دلته یو قرینه شته ده یو سیز داسې شته چې هغه سیز تا ته وایي چې دلته مخکې فعله حذف شوی دی ځکه چې مسافر راشي د مسافر دا حالت دا راتلل چې د هغې دا حالت دا یو قرینه ده که نه ته وایي خیر مقدمین یعنی رالی ته ښه راتلو سره رالی هغه رالی تا څه که حذف کو او په دې باندې قرینه دغه حالت دی دې وخت کې د مسافره دا د مفعول مطلق د حذف کې مفعول مطلق د فعل د حذف کېدو جوازي ځای دلته دی وجوبي ځای د دې دپاره دا څلور مثالونه ما راوړي دي یو سقیا دا مفعول مطلق دی شکرا مفعول مطلق دی حمدا مفعول مطلق رعیا مفعول مطلق د دې ټولو اسماؤنا د دې مفعول مطلق نه مخکې فعل حذف شوی دی مخکې ته فعل حذف شوی دی فعل حذف شوی دی په اصل کې داسې دی سقاک الله دغه سقیا رالی سقاک الله دردی کې الله تعالی اوبه ورکول کنه
درد کی اللہ تعالی، سقاک اللہ خړوب دی کی اللہ تعالی تعالی، سقاک اللہ او خړوبولو ته ویل کېږي چې الله دې تعالی اوبه درکړي. سقاک الله سقین، ګوره دې ځای سقین رالی دا مفعولی مطلق دی، د دې مخکنی فعل حذف شو، سقاک حذف شو، نو هغه دغه چې دی فاعل چې دی هغه ورسره لړو. خبره باندې پوه شوې. دویم مثال شکرن، اوس دې سره ته مخکې فاعل نشي ذکر کولی، دا به ته حذف کې وجوبن. دا شکرتک شکرن، شکرتک شکرن ته چاته وی شکریہ، شکرن چاته وی شکرن، مطلب دا دی چې زه ادا کوم ستا شکریہ په ځای پاتې شو، زه ادا کوم داته حذف شو. حمدن، حمدتک حمدن، صفت کوم ستا صفت، نو حمدن پاتې شو او حمدتک حذف شو، خدا حذف دی وجوبن او سماعا. رعین دی مفعول مطلق، دا پاسل کې دا رعاک الله رعین، لحاظ دیو کہ اللہ تعالیٰ ستا لحاظ. رعین مفعول مطلق دے او د دې نه مخکې فعل حذف شوی دی. مثالونه به دا یاد کړئ او دا مې ته اسې ولیکل چې دا چې کوم اسما راغلي دي نو دا مفعول مطلق واقع شوي دي، داسې د یاد دهانۍ په طور باندې دا هم مفعول مطلق دی. سبحان الله، سبحانه دا مفعول مطلق واقع شوی دی، مخکې فعل فاعل حذف شوی دی. معاذ الله، معاذ الله دا هم مفعول مطلق دی، فعل فاعل حذف شوی دی. حبا وکرامه، حبا وکرامه د دې حبا د پاره خپل فعل حذف شوی دی او د دې د پاره خپل فعل حذف شوی دی. دو جملې دي، یو قسم یو بل باندې عاطف شوی دی. سمعا وطاعه، اوریدل طاعت، تابیدار جی تابیدار، څه مطلب؟ زه تابیداری کوم ستا تابیداری، نو موږ وایو تابیدار دا مفعولی مطلق دی. سمعا وطاعه دا دواړه مستقل جدا جملې دي. سمعا مفعول مطلق دی، فعل فاعل فعل تللی دی. طاعتا عدب دی په سمعا باندې، نو طاعتا اطاعت کوم زستا اطاعت، نو دا مفعول مطلق دی. داسې عفوا زه معافي غواړم ستا نه معافي، نو عفوا مفعول مطلق دی، مخکې فعل حذف شوی دی. رجاء امید، زه امید کوم ستا نه امید، مفعول مطلق دی، مخکې فعل حذف شوی دی. او سلاما زه سلام کوم تا ته سلام، نو سلاما راوړو او مخکنی فعل حذف شو، خدا حذف دی وجوبي. خبره باندې پوه شئ. دا سی باید که کله کله مفعول مطلق فعل حذف کیدی شي جوازن، لکه ته یو مسافر ته وی خیر مقدمین، او کله وجوبن حذف کیږي لکه سقیا شکرا حمدا رعیا، او په اصل کې داسیو یاد ک. الرحمن الرحیم. منصوبات شروع په منصوباتو کې اول مفعول مطلق، د مفعول مطلق تعریف او د مفعول مطلق فائدې، او بیا پکې دا خبره وا چې د مفعول مطلق مخکې فعل حذف کیږي جوازن او وجوبن. دویم نمبر په منصوباتو کې مفعول به دی. مفعول به دې ته وایي چې د فاعل فعل په د واقع شوی، د فاعل فعل په د واقع شوی، ځکه د مفعول به نه به مخکې فاعل وي او د فاعل نه به مخکې فعل وي، نو دا فعل د فاعل کار د کارکونکي په دې کار کړی شوي باندې مفعول به باندې واقع شوی، دې ته به موږ وایو مفعول به، چې د فاعل فعل واقع وي. تعریف لیکل شوی دی چې د فاعل فعل پرې واقع شوی وي. مثال ضرب زید عمرا،
دا فعل دا فاعل عمرا مفعول به دے وهل دے زید عمر لرا نو دا د فاعل فعل په مفعول به عمر باندې واقع شوی دی دیزه سره دا خبره ذکر کړي چې ترتیب خدا دی چې اول به فعل وي دویم به فاعل وي ورپسې به مفعول به وي خو کله کله مفعول به په فاعل مخکې کیږي خو چې ظاهري داسې نقصان پکې ناراضي نو مفعول به په فاعل مخکې کیدی شي داسې ویلی شي ضرب عمرا زیدن دلی کی کله کله مفعول به په فاعل مقدم کیږي مخکې کیږي مثال ضرب عمرا زیدن نو عمرا په فاعل زیدن باندې مقدم شوی دی مخکې شوی دی دا خبره ختمه شوه ورپسې خبره تا ته دا خبره بیانوي چې د مفعول به مخکنه فعل د مفعول به مخکنه فعل متوجه شه د مفعول به مخکنه فعل بعضی وخت کې حذف کیږي څنګه چې د مفعول مطلق فعل حذف کو جوازن وجوبن دلته د مفعول به مخکنه فعل حذف کیږي جوازن او وجوبن ته پوه شئ ګوره کله کله د مفعول به فعل حذف کیږي جوازن او دا د وجوبن جوازی انداز باندې او وجوبی انداز باندې د جوازی د پارا مثال دے زیدن سړی وی نو زیدن مفعول به شه د دین مخ کې فعل حذف ده خود زیدن دا یو کس ته وی خو چې هغه تا ته وی چې هغه کس تا ته خبره وکړي څوک وهم من اضربو څوک وهم نو ته ولا جواب ورکې زید ګوره زید بیا خاموش شي د دې څه مطلب دی ته ووهه زید فعل فاعل او زید مفعول به نو فعل فاعل تا حذف کو تو ورته زید ته خبره باندې پوه شو تعالی یو سړی رااله تا ته وی سوقوام من اضربو سوقوام تو ول جواب کې سوې زیدن نو تا زیدن او خو تا فعل او فاعل حذف کو یعنی اضرب زیدن اوهت زید نو تا مخ کې اضرب حذف کو فعل حذف شو خدا فعل حذف کېدل دي جوازن لږ متوجه شي ښه دا فعل حذف کېدل دي جوازن ته ویلی شي چې اضرب زیدن او ویلی شي چې زید جوازن مثال لکه زیدن د هغه چا په جواب کې چې هغه وایي من اضربو څوک وام نو ته ول جواب ورکې زیدن یا بار یو ماشوم جاړي یو کس د بار نه راغی زه ورته وایم دا څوک جاړي من یبکي څوک جاړي هغه ماته وی پلانه زید یعنی جاړي زید نه دیکھ خو جاړي زید دلتا فاعل راغلی د مفعول به نه دی راغلی مثال په بل طرف باندې لړم بهر حال
دا اویم د دغه مثال نه به دا جوړ کو چې ماشوم چاو وو لکه ماشوم چاو وو دې کې نه جوړیږي داسې به هر حال داسې انداز باندې چې تاسو وهله هلکه څوک دی وواله او هغه ماته وی چې زید یعنی ما اوه زید دا مثال صحیح دی تاسو وواله فعل فاعل شو تاسو وواله هغه وی زید یعنی ما اوه زید فعل فاعله مفعول دی باندې تاسو پوه شئ زیدن نو دا د هغه چا په جواب کې چې هغه وی من اضربو خجی دی خو راشه دلته به فعل حذف شوی وی وجوبا خو بیا وجوبا په دوه قسمه ده سماعیا قیاسیا سماعی شکل باندې حذف شوی وی وجوبی او یا قیاسی شکل باندې سماعی تاسو تماوی سماعی به مونږ دې ته وایو چې د عرب نه تش د عربو نه مونږ تش اوریدلی په کتابونو کې لیکلی شوي د عربو نه داسې مونږ اوریدلی چې هغوی په دې ځای کې مفعول به ذکر کوي او د مفعول به دپاره مخکې فعله ذکر کوي نه بلکې حذف کوي دغه حذف ته به مونږ څه وایو وجوبي ورته وایو خو په کم شکل باندې یاره د عربو نه هم سما کړې ده نه د عربو نه هم دغه شان اوریدلی دي څه نحوي صرفي قاعده ورته متوجه شوي نه وي سماعي به مونږ دې ته وایو او قیاسي به مونږ څه ته وایو چې دې ته نحوي صرفي د نحوي یو قاعده ورته متوجه وي د نحوي قاعده ورته متوجه وي لکه دې ځای کې چې کوم دا درې څیزونه د تحذیر ما وزمر عامله على شریطة التفسیر او منادا نو دې ته نحوي یو قاعده متوجه ده چې دې ځای کې به موږ به فعل راوړو دا د دې وجې نه د دې وجې نه دا مسله ده دا مسله دلایل به ورله د نحوي ذکر کوو قیاسي دې ته ویلی کېږي سماعي باندې پوه شئ سماعي ګوره د دې ما درې مثالونه ورکړي دي امرأ ونفسه یو دویم وانتهو خیرا لکم او دریم اهلا وسهلا اوس موږ د عربونه لکه متوجه شه د عربونه موږ داسې اوریدلی دي چې امرأن دا غي مفعول به استعمالی لیکن د دې فعل حذف کړی وي دغه شان دا خیرن چې دی دا مفعول به دی د دې فعل حذف دی اهلا مفعول به دی فعل حذف دی سهلا مفعول به دی او فعل حذف دی دا فعل چې حذف دی قاعده نشته روري بس د عربو نه مونږ دغه شان اوریدلی دي د عربو نه مونږ دغه شان اوریدلی دي خو معنا به ولر او باسي چې به معنا کې نو غفیل به تخپل جوړه څه د قاعده او ته متوجه نه خطبه اسی جوړه چې دا څنګه مفعول به واقع شوی دی پوهیږي ګوره وسو امرأ ونفسه دا مثال له زمونږ د امرأن سره کار دی امرأن سره زمون کار دی د امرأن معنا دا دا پریدا دا سړی پریدا سړی دای معنا ده پریدا سړی امرأ ونفسه عرب هغه ځای کې استعمالي چې څوک چا راګیر کړی او دا بل ورته دغه وایي چې بس پریدا سړی بس دی پریدا داسې دی پریدا نو هغه وی امرأ ونفسه امرأ ونفسه امرأن معلومیږي دا چې د دې امرأن نه مخکې پریدا دا فعل حذف شوی دی اترک پریدا دا فعل حذف شو د دې دپاره څه قاعده ده عربو نه موږ دکه شان اورېدلی دي دای بس قاعده شو بس دای دلیل دی عربو نه مونږ اوري امرأن مفعول به دی پریدا سړی نو امرأن مفعول به شو د دې نه مخکې فعل حذف شو وجوبي سماعي انداز باندې خبره باندې پوه شئ
اوس دا ونفسه خبره شي ده نو ونفسه چې ده دا وو چې ده دا د مفعول معه وو ده دا د مفعول معه وو ده مفعول معه با تاهو ترستو راشي مفعول معه دا رستونه نفسه مضاف الیه دا مفعول معه ده مفعول معه دیته ویل کیږي چې د واو نه پس راغلی وي دا د واو نه پس راغلی ده زمونږ چې کومه خبره واغه امران کې پوره شخه خو صرف دا درته هم چې دا نفسه سره ول راغلی ده عربي استعمالي داغه طریقه تاسو ته خم دا ونفسه مفعول معه ده مفعول معه څه ته ویل کیږي چې د واو نه پس راغلی او د دې واو معنوي د معا د دې واو معنی صحیح معا یعنی اور سره اوس معنی دلته څه شو د دې واو معنی به تاسو معا کوي امرأن پرې د سړی ونفسه سره د ذات نه سره د پرې د سړی سره د ذات دای معنی شو د عرب دغه سی وی نو اوس چې ته دا واو لکه متوجي سو وښره دا واو ته معته واړې دا واو چې د واو په ځای باندې ته مع راوړې نو بیا به نفسه نه وي بیا هلته دغه کېږي مع مضاف دی نفسې ته مضاف کېږي نو نفسې به وي مع نفسه به وي مع نفسه به وي ګوره اترک امرأ مع نفسه ما ځکه دروړه دا ایمانه ده ښه دا ایمانه ده نور دا سیز ده اترك فعل فاعل امرأ مفعول به ونفسه دای مفعول معه فعل سره د فاعل نه سره د مفعول به او مفعول معه نو جمله فعلیه دې ځبان تاسو په شي خصي امرأ ونفسه امرأ د دینه مخ کې فعل حذف ده اترك دا فعل حذف امرأ راله دا مفعول به شو ونفسه نفس چې ده دا مفعول معه ده خبره باندې پوه شئ دا یو ځای شو دویم وانتهوا خیرا لکم خیال کوا دا وانتهوا فعل فاعل تاسو منی شه وانتهوا تاسو منی شه وانتهوا دا په اصل کې دا څه ده وانتهوا عن التسلیس وانتهوا منش اين سواراو عن التثلیث د دې قول نه چې خدایان درې دي د تسلیث نه تاسو منش دا موایه چې خدایان الها درې دي نو دا جمله په خپل زبان دي پوره شوله خیال کا وخه دا دغه چې دی وانتهوا دا جمله جدا ده وانتهوا جمله جدا ده خیرا لکم خیرا دیزی که مفعول به ده زمان مقصد پا دیزی که ده خواه دیزی اینو که نده خدا ٹکی و سر یو زیر آزی ده دی وجنا خیرا لکم خیرا خیر بوی لکم ستاسو ده پارا نو خیرا مفعول به ده ده دین مخ که فعل حذف ده ده دی خیرا مخ که فعل حذف ده کم فعل ده وقصدو خیرا دا سره وقصدو خیرا قصد وکي تاسو اراده وکي تاسو د خیر اراده وکي د خیر دې ځکه دا خیرا دا مفعول به دی او د دې مفعول به فعل حذف دی او دا حذف دی وجوبا سماعيا زمنګ مقصد په دې خیرا کې دی دی باندې پوه شو اوس کو ته وې چې دومره فعل او فاعل راويستو ته څه ضرورت دی خو صفا خیرا راغله د مفعول به دی او دا وانتهو چې دی بس دا د فعل کا کنه دا ورلسکا فعل کا نو اے نحوی انداز باندې به مسله حل شي دغه شان خو معنی غلطه راځي معنی سره راځي غلطه اے معنی څه ده
وانتهو منشه تاسو خیرن د خیرنا منشه تاسو خیرن د خیرنا معنی غلطه ده کنه معنی غلطه شو کنه نو موږ وایو دغه شان ترکیبم غلط دی دغه شان ترکیبم غلط شو نو وانتهو جدا جمله شولا او ورپسې خیر لکم دا جدا جمله شولا نو خیرن مفعول به دی د دینه مخکې وقصدو دا حذف شوی دی او دا حذف دی وجوبا سماعیا تاسو پوه شئ یا لکه پوه شئ بل دی اهلا وسهلا اهلا مفعول به دی مخکې دی اهلا تراغلی تراغلی فعل فاعل شو او اهلا خپل اهل تا نو دا مفعول به شو تراغلی اتیت اهلا تراغلی فعل فاعل اتیت فعل فاعل شو اهلا مفعول به شو دا جدا جمله ده او سهلا جدا جمله ده دا او مفعول به ده او مخکته فعل فاعل حذف شوی ده وطیتا زمکه باندې خپې چې لګولي وطیتا پامال چې وته ویل کیږي تا پامال کړی دا تا وطیتا سهلا تا پامال کړی دا سهلا نرم زمکه یو دعا دا چې په نرم زمکه راشي لار کې تا ته تکلیف ملاو نشي داسې نو سهلا چې دی دا دی وطیت سهلا او اهلا چې دی اتیت اهلا نو اهلا خپل مفعول به دی سهلا جدا مفعول به دی دواړه مفعول به دا دواړه جدا جملې دي جدا جملې دي د دینم فعل فاعل حذف شوی دی دینم حذف شوی دی نو دا هغه زیاده چې حذف د فعل کیږي وجوبا سماعیا خبره باندې پوه شئ بل په دې کې وجوبي قیاسی ده قیاسی الته به بیا ته دلایل ذکر کې دا مفعول به د دې دپاره مخکې دلته فعل حذف دی دا وجه ده دا به ته په نحوي قواعد باندې او د نحو په زور باندې به ته دا خبره ثابته دا مسله لک اسانه و عربو تم پریخود بس عربو دغه شان ویلی دي مونږ منو دلته قیاسی کې درې قسمونه راځي یو ته تحذير ویل کیږي بل ته ما ازمر عامله على شریطه التفسیر ویل کیږي دریم ته منادا ویل کیږي دا درې ځایونه به ان شاء الله بیا چیړو دی باندې تاسو پوه شئ دا د مفعول به سبق دی یاد کړئ شابه واړوئ بسم الله الرحمن الرحیم بیان د مفعول به شروع تا لیکل پورا کړی دی لکه دیوه متوجه شکو لیکل ته ډېر پاتې نو پرېږده خو توجه ډېره وکړې سبق لږ ګران دی خو چې توجه ورته انشاءالله مشکل نه دی مفعول به بیان روانو او مفعول به کې دا خبره وا چې د مفعول به فعل حذف کیږي وجوبا قیاسا هغه ذکر روانو کنه دې ځای ته ګوره یو ځای دی هغه ځای ته ویل کیږي تحذیر معنی یرول زتا یروم چې بار زمری دی یرول تحذیر دلتا په دوه قسمه دی دا ځان سره دک شان ولیکئ او یاد کړئ کتابونو کې به تاسو ته بیا ډېر اسان وي ګنې اکثر استادان داسې دغې ده پوهول ډېره غټه مسله تحذیر په دوه قسمه دی یو دا دی دویم په دې شکل دی زه به تاسو ته انشاءالله په ډېر ساده انداز باندې ویم ساده متوجه شته چاول دې مو خوړل او متوجه کېږم نه ګوره دلته دې مثال ته وګوره
اول تا په مثال پویوم ښه تا اول په مثال پویوم مثال اتقیکا دا مثال لیدا د دې معنی دا ده اتقی تزان بچ کا فعل فاعل شکنا بچ کا خپل ځان له بچ کا ځان دا معنی ده فعل فاعل مفعول مثال صحیح ده دا ایاکا ده ایاکا ولسد دا مثال ده ایاکا تا لاندې راشلتا دې ځای له راشه دا ځای لږ ګران دی خو تاسو په دې باندې پوهیږم ګوره لفظ دی د اتقیکا خیال کوه اتقیکا د دې معنی دا ده ته بچ کا ځان د دې کا معنی به ته بچ کا ته داسې معنی ورکوي ده ته بچ کا ته یعنی ته بچ کا خپل ځان خو دلته چې معنی مونږ دا کوو چې اتقیکا ته بچ کا ته متوجه شه ته بچ کا ته نو معنی هم داسې صحیح نه راځي په کار دا ده چې داسې معنی وه چې ته بچ کا خپل ځان د دې وجې په عربی کې دا مسله دلته چلیږي چې اتقی فعل فاعل او دا کا مفعول به دی متوجه شه پورا متوجه شه فعل فاعل مفعول به دلته دا فاعل چې دی د دې نه مراد څوک دی ته اتقی ته او د دې کنه مراد څوک دی ته ضمایر دوه لګنا یو د فاعل ضمیر دی او بل د مفعول ضمیر دی د فاعل ضمیر او د مفعول ضمیر دواړه یو کس ته راجع شو ځان بچ کا ته داسې معنی راځي دا معنی خو صحیح نه ده عربی کې هم دغه شان ده اتقیکا ته بچ کا ته نو معنی غلطه ده او دا غلطه ځکه ده چې یو افعال قلوب دي افعال قلوب چې دي علمتو ظننتو حسبتو خلتو هغه شو هغه فعلونه چې راشي کنه نو په هغې کې کو چیرې د فاعل او د مفعول نه یو سړی مراد وي د فاعل او د مفعول نه یو سړی مراد وي ګوره مثال په تور باندې تاسو ته هغه مثال هم لیکم خیال کوئ ښه پوره علمتو ما او پیجنتو نی خپل ځان افعال قلوبو کې دا مسله رااله چې فاعل او مفعول دا دواړه ضمیرونه یو ځای رااله او یو کس ته راجع دي یو څیز ته راجع دي افعال قلوبو کې دا مسله شته علمتنی پوهیږي ظننتنی ما ګمان وکړه په خپل ځان لیکن په افعال قلوبو کې دا مسله جائز ده چې ضمیر د فاعل او ضمیر د مفعول دواړه یو ځای راشي او یو کس ته راجع شي شی واحد ته راجع شي دا په افعال قلوبو کې جائز ده او د افعال قلوبو نه علاوه افعالو کې جائزه نه ده متوجه ته ته لږ نیغ کښېنه چې زه ویښمه
په افعال قلوب کې دغه مسله جایز ده چې ضمیر د فاعل او ضمیر د مفعول دواړه یو ځای راشي، یو ځای راغلي دي، تو او نی یو ځای راشي او یو سیز ته راجي، نو افعال قلوب کې دا جایز ده، خو په نورو افعالو کې جایزه نه ده. نو دا خو دلته جایز شوه، لیکن اتقی کا دې کې جایز نه شوه، دې کې جایزه نه شوه، ځکه چې ضمیر د فاعل او ضمیر د مفعول دواړه یو ځای راغلي دي او یو سیز ته راجي دي، یو سیز ته راجي دي. پوهیږئ په تاسو پورا د وسنه متوجه شئ، دا ځای لږ ګران دی، متوجه شئ نو وروسته بیا تاسو ته مشکل نه وي. اوس به کوو څه، اوس به څه کوو؟ نو داسې به وکړو چې دې کې به موږ د نفس لفظ راوړو. نفس دا کچې دی، دا مفعول به د دې په ځای باندې به موږ راوړو، د دې نه مخکې به نفس لفظ ولګو. نو داسې به شي، ګوره ښه، اتقي، ګوره اتقي جدا شو او دلته شو نفسکا، دا کاپ هم په خپل ځای راوړو او د میس کې پکې نفس لفظ راوړو. اوس معنی جوړه شوه، اوس معنی دا ده اتقي نفسکا، ته بچ کا خپل ځان، اوس معنی جوړه شوه. ګوره مخکې معنی څه وه؟ بچ کا ته، نو معنی غلطه وه، صحیح نه راتله که نه، او چې داسې وی چې بچ کا ته خپل ځان، معنی صحیح شوه. نو دا مونږ چې پکې دا نفس راوړو نو مونږ ته مخکې یو مجبوري وه. هغه مجبوري څه وه؟ هغه مجبوري دا وه چې ضمیر د فاعل او ضمیر د مفعول به دواړه متصل راغلي، دواړو کې اتصال دی، یو ځای دي او یو کس ته راجي دي، یو کس ته. دا د افعال قلوبنا علا و افعالو کې دا شیزه جایز نه ده. مثال په طور باندې ضرب علی ضرب تو نی، معنی څه؟ ضربتنی، ما اوه ما، یعنی ما اوه خپل ځان، ضربتنی کې دا جایز نه دي، ځکه ول دا افعال قلوب نه دي، افعال قلوبو کې جایز دي. بل ځای کې چې ته راوړې که نو هغې کې به دا نفس لفظ راوړې نو بیا به تاله معنا جوړوي. نو دا شو اتقي نفسک، زه ته دا ایاکه جوړوم، ښه خیال کوئ، ګورئ هغه مسله هغې طرف ته روانه ده، خیال کوه. دا اتقي فعل شو او دای فاعل شو، صحیح شو. نفس مضاف ده او کا مضاف الیه ده، دواړه یو ځای کا مفعول به شو. خبره باندې پوهېږې دا څه شو؟ مفعول به شو. اوس خیال کوه، اتقي نفسکا، ته بچ کا خپل ځان، ته بچ کا خپل ځان. اوس په دې کې زه مفعول به راوړم او مخکنی فعل حذف کوم. خیال کوه، مخکنی فعل زه حذف کوم. ګوره دا سبق به دوباره ویلی کېږي نه، خو بیا تاسو ته پوه هم کوئ نو کار به نه کېږي، د اوسه نه ورته مکمل سوچ وکئ. زه مخکنی فعل حذف کومه، اتقي ما حذف کو، فعل حذف شو کنه. د دې اتقي سره خپل ضمیر د فاعل لاړ کو لا نه لړ کنه. نو دا نفس چې د څه وجې نه راغلی و چې یره دوه ضمائر یو ځای راغلي دي، یو د فاعل دی او بل د مفعول دی، نو هغه مسله خو ختمه شوه کنه، هغه مسله ختمه شوه. چې ختمه شوه نو نفس ته موږ وی چې تم کډه واخله. ته خو چې راغلی وې د دې وجې نه راغلی وې چې ضمیر د فاعل او ضمیر د مفعول دا دواړه یو ځای راغلي وو، ته په منځ کې فاصله هم راوستې، اوس خو هغه شی شتې نه، نو کډه واخله. نو نفسه کډه واغسته، پاتش کا. دا اومقه که دغه اتقي ککې چې کوم کوو که نه، دا اومغه کشه، هلته مفعول به واقع شوی که واقع شوی نه، خو ضمیر متصل که نه، نو دا به چې ته جدا راوړې نو ضمیر منفصل به ته جوړې. نو د دې که نه موږ څه جوړ کړو؟ ایاکه. د دې که نه موږ څه جوړ کړو؟ ایاکه. دا ایاکه رالی، پوه شوئ پې؟ نو ایاکا په حقیقت کې مفعول به دی، د دې نه مخکې فعل حذف شوی دی.
او قیاسی انداز باندې دی تا ته ټوله طریقې درته وښوده چې یاره داس کار مو کو نفس هم پکې بیا ولې راوړو نفس هم تی بیا ولې لرې که دا ټولې تا ته د نحوې د قاعدو مطابق تا ته سیز وښودو او ایاک یې جدا راوړو او تا ته وی چې ایاک مفعول به دی او مخکې ته فعل حذف شوی دی دې خبره باندې تاسو پوه شوئ بس همدغه عمره ګرانوالی پکې یو مسله ختمه شوله تاسو متوجه ډیر وئ نو ځکه دا مسله لږ په اسانه باندې ختمه شوه نو ایاک په اصل کې سو اتقی کا اتقی ځکه اتقی پکې پټ دی که نه او د دې ایاک نه به دا ایا لرې تش کبه کو نو اتقی کا نو بیا د اتقی ضمیر د فاعل او ضمیر د مفعول متصل راله اتصال راله یو سیز ته راجي دي یو سیز ته مراد ده نو موږ پکې متوجه شه بیا موږ پکې نفس راوړو نو اتقی نفسک شو نو بیا موږ اتقی واپس حذف کو چې حذف کو نو نفس ته خو ضرورت پاتې نش کنه هغه هم حذف شو نو دا کا پاتې شو نو که خو بیا الته دغه اتقی ککه هغه منصوب متصل راغلی نو اوس منصوب منفصل کنو ایاک ته جوړ کا نو ایاک ته مخکې راوړو ایاک باندې پوه شئ د ایاک معنی څه ده اوس د دې معنی دا ده اتقی نفسک دغه معنی ده ایاک تبچ کا خپل ځان تبچ کا خپل نفس اتقی نفسک دای دغه دای معنی ده تبچ کا خپل ځان دا خبره ختم شوله تبچ کا خپل ځان اوس دې ځای کې د دې معنی بس کې ایاک ته ایاک څه معنی شوله ته ګوره دې ځای کې اوس لفظ د ته راوړه مفعول راوړه هغه فعل حذف کو فعل حذف کو ولې حذف کو دا اصل کې په داسې ځای کې ویل کېږي چې یو کس ولاړ دی او هغه باندې زمری رادانګي نو کو دا سړی ورته आवाज کوي چې ته خپل ځان بچ که د زمري نه پورا جمله راوړي نو هغه به خوړلی نو په جلتی باندې ورته وی ته مطلب دا چې ځان بچ که د زمري نه نو دا تحذیر د تحذیر یره ورکول او دا سړی د څه نه ویرو د دې نه مخ دلته شوي د دې نه مخکې اتقي مقدر دی او د ما بعد نه یروي ما بعد څه شی دی والاسد د زمري نه وروستو د زمري نه دغه کوي او دې ځکه زمری اصل کې شته دی د دې معنی دا ده چې بچ کا خپل ځان د زمري نه یا لکه ولې خدای بنده مونږ روان کم ځای د زمري مسله روان ده او ته پکې ودی نو پتا باندې بس زمری نه راځي ولې د شپې خوب کوه که نه داسې مه کوې ګوره د ولاړې ما زه سبق تاسو ته ویم او تاسو ودی تعجب دی نو د دې ایاک څه معنی ده بچ کا ته خپل ځان د زمري نه پوره معنی دا ده بچ کا اتقی نفسک من الاسد دای معنی شوله د ایاک څه معنی شوله بچ کا ته اتقی اتقی نفسک من الاسد ځان بچ کته خپل نفس د زمرینا نورستو من الاسد راله دې ځکه د دې نمخ کې د دې ایاکا د دې نمخ کې اتقی مقدر ده د ما بعد نه يروي ما بعد د الاسد راله د دې نورستو دا رستو چې اسد د دینه دا سړی يروي نو ځکه مخ کې دا اتقی دغه دا لری کا او من الاسد پکې تشمانه کې راځي او الفاظو کې نشته خبره باندې پوه شو دا یو خبره شو اوس راځو دی والاسد تا والاسد دا والاسد خصفا چې ورته ګورو دا مفعول به دی او د دین مخ کې اتقی مقدر دی بس اتقی مقدر دی نو څنګه بشي
اتقي دا دی وو خدا دا اتقي الاسد اتقي الاسد د دې معنی بداشي اتقي تبچ کا الاسد زمره نمخ کی جمله معنی جدا وا دا غي معنی دا وا چې ته بچ کا خپل ځان او دلته څه معنی ده ته بچ کا زمره خو د دواړو مقصد یو دی ښه د دواړو مقصد یو دی د اول معنی د اول دغه دا د معنی دا ده ته بچ کا خپل ځان د زمرینا او د دې معنی بچ کا زمره د خپل ځان نه معنی یو ده لیکن الته مفعول چې دی هغه نفس دی نفس او کا دا مفعول دی او دلته مفعول چې دی الاسد دی دلته معنی دا ده چې بچ کته فعل فاعل زمره بیا ورپسې به من نفسک د خپل ځان داسې ځان بچ که د زمرینا زمره بچ که د ځان نه دا معنی ده دو جملې شو کنه متوجه شه دو جملې شو لیکن کو ته دومره اوږد الفاظ وي اوږده الفاظ وي چې وت اتقي نفسك من الاسد او واتقي الاسد من نفسك نو مسله به ډېره ورانه شي مسله به ورانه شي زمری به راغلی سړی به خوړلی د دې وجې دواړو ځایونو کې مفعول راواغسته ته او زمری داسې وي یا لکه مونږ وایو او لکه زمری او لکه مار څه مطلب دی ای لکه مار ای لکه دا ای به تې لرې کړو لکه دا مفعول شو ای لکه دا مفعول کا او مار د دې هم دقه معنی ده چې ته ځان بچ که د مار نه او مار بچ که د خپل ځان نه د دې دا معنی ده نو د ایاک والاسد معنی به څه شي د ایاک والاسد ته او زمره ته او زمره د دې ته دا مفعول به شو یعنی بچ کا ته خپل ځان او زمره بچ کا ته زمره د خپل ځان نه نو دې ځای کې ایاکا د دې نه مخکې اتقي پټ دی او د دې والاسد نه هم مخکې اتقي پټ دی او دغه وجه تاسو ته معلومه ده دې ځای باندې تاسو پوه شئ په نو خجی اول قسم د دینه مخکې اتقی مقدر وي د ما بعد نه يروي مثال لکه ایاک والاسد په اصل کې د اتقی نفسک او واتقی الاسد او کنا لګي دغه کې دا وګد کې کنه نو صحیح داسې انداز کې اتقی نفسک من الاسد او بیا واتقی الاسد من نفسک کوخی الفاظ وګدي انداز راځي بیا دا آسان فهمیږي او بد دیزی پورې شو من الاسد خو خیر جاری مجرور دا خو ته مکمل لري کا او من نفسکم جاری مجرور دي اصل ګل د پاد شو اتقی نفسک او دل د پاد شو اتقل اسد د دې جنبیا دا اتقیم لري شوی دی نفسم لري شوی دی کاپ پاتش د کاپ نمنګ ایا کا جوړ کو او دې ځکه اتقی لري شوی دی او الاسد تراوړ دی آسان ترتیب دی نو مسله پکې نشته پوه شوي په اوس رازو دې زیلا دا د دې یو قسم شو دویم قسم د تحذير شکل دا دلته لیکل شوی دی محذر منه د محذر منه معنی تاسو ته کوم دی باندې پویوم ګوره یو محذر دی محذر یره ورکون کې زتا ته ویم زه تعالی یره در کوم د زمرینا درې سيزونه به ته یاد ساتې محذر زه یرون کې یره در کوم زه محذر شم ته محذر شوې تعالی زه یره در کوم او د چا نه یره در کوم محذر منه د مار نه هغه مار چې دی هغه محذر منه دی محذر منه څه معنی چې د چا نه ته یې سړی یری د چا نه چې یری دغه ته موږ محذر منه وایو
محذر منه باندې پوه شوي تا مثال په تور د سپي نه یروم نو سپی دا محذر منه شو تا د مار نه یروم نو مار محذر منه زمری نه دی یروم نو به زمری محذر منه د چا نه چې تا یروم د شپې نه دی یرومه چې شپه د خطرناک ده نو به شپه محذر منه لاره په دې لاره باندې شوکي والا ناستي نو دغه لاره چې کوم ده هغه محذر منه شو خیال کوه دلته دغې لارې له راځو ښه دلته دا لیکل شوي دي چې محذر منه مکرر وي مکرر تکرار سره وي ډبل ذکر شوي تا چې د سنه یروم هغه ډبل ذکر کم تا د لار نه یروم چې په دې لار مزه نو زم الطریقه لار دسیم لار مونږ چې وایي مار سپه لار نو دا الطریقه دا جدا مفعول به دی او دا جدا مفعول به دی د دې نه مخکې اتقی مقدر دی اتقی څه شی دی مقدر دی د دې نه مخکې اتقی مقدر دی او دلته مقدر دی نو څنګه به وایو اتقی الطریقه ته ځان بچ که د لار نه اتقی الطریقه ته بچ که لار دا معنی ورکوي اتقی ته بچ که الطریقه لار دا معنی نه چې اتقی الطریقه ته ځان بچ که نه ځان نه خو دغه مفعول به واقع شکل ته مفعول به الطریقه دی ته بچ کا لار د دې په شان معنی ده ته بچ کا زمره د خپل ځان نه دلته ته بچ کا لار د خپل ځان نه همدغه مطلب دی چې په لار مزه خو معنی دا شوله اتقی الطریقه ته بچ کا څه بچ کا لار د خپل ځان نه او دلته دا اتقی مالک الله اتقی الطریقه نو اتقی دلته مقدر دی او دلته هم مقدر دی نه الطریق شو خدا دغه مې که دا اتقی مې لرې که ځکه چې د یرې مسله ده خبره باندې پوه شو نو په تحذیر کې اول ده چې د دې نه مخکې اتقی به مقدر وي دلته اتقی مقدر شته دی ښه دلته او د ما بعد نه یروي لکه ایاک والاسد په اصل کې اتقی نفسک من الاسد واتقی الاسد من نفسک او دویم دا چې محذر منه مکرر وي لکه الطریق اتقی الطریق پوه شئ په یاد کې شابه